کافرو سره به بغض ساتي هغې سره به ته چې بغض کې نو البغض بیا د چا دپاره دا بغض دا د الله دپاره نو هغې باندې تا ته خدای پاک ثواب درکړي الله دې را نصیب کړي او کله چې بغض ته د مسلمان سره ساتي بغض او عناد د چا سره ساتي د مسلمان سره ساتي نو په دې خدای ته راټینګئ نو د دې وجې موږ به وایو چې خدایه پاکه موږ د مسلمان بنده سره د بغض عناد نفرت نه حسد نه کینې نه دې نه مو بچ کا حدیث کې راځي وایي دا حسد چې دی دا د نیکي داسې خوري کما تأکل الحسن وایي لکه څنګه چې النار الخطوه به راځي څنګه چې دا اور چې دی دا اوچ لرګي خوري یا پترې ته وایي چې تیلي ووی څنګه دا چې څنګه زر زر دا سوځي نو دکه شان دا حسد چې دی دا دغه ګناه انسان دا نیکۍ دا ختموي خوري د دې وجې دې څه وایي وایي خدایه پاکه ولا تجعل فی قلوبنا زمونږ په زړونو کې مه ګرځوه غلا څه شي کینه حسد بغض عناد نفرت د چا دپاره للذین د هغه کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړ دی ربنا او رب زمونږه انک یقینا ته رؤوف څه شي ته چې دی نرمي کوونکي رحیم او رحم کوونکي نو معلومه دا شوه چې دا نرمي څه شی ده دا لوی صفت دی الله دې را نصیب کړي نرمي به په ځان کې پیدا کړي نرمۍ نه بغیر هېڅ شي نه کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول تعلیمات دا د نرمۍ نه ډک دي او چې ته سختی کې نو سختی ځنې وخت کار هم وکړي په اکثریت نقصان ورکړي خپل کور دی ولې دی نو څه به کوو نرمي به کوو الله دې راکړي دا عادت پیدا کړي او الله دې راکړي دا صفت پیدا کړي حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه تپوس کی توجه دې خوا ساتئ صحابو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي وایي تاسو پهلوان پیژنئ چې پهلوان څه ته وایي ورتی سیب نه پیژنو وایي پهلوان دې ته ویلی شي چې هغه نور خلک چې دی دا څه وکړي دا هغه چې دی په جنګ کې راواچي هغې سره پهلواني وکړي کشتي وکړي هغې راواچي هغې لاندې کړي نه وایي اصل پهلوان دا دی چې دی خپله غوسه وکړي دې څه وکړي غوسه وکړي نو نرمي به کوې نرمي ډېر لوی صفت دی الله دې را نصیب کړي او اکثر دا غوسه چې د ډېر لوی نقصان راکړي بیا پرې موږ خفه یو په نقصان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره راووتلو نو د دوو مسلمانانو خپلو کې جګړه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که نن د دې مسلمانانو جګړه نه وه نو تاسو ته به ما ښولې وه چې د لیلة القدر په کومه شپه لوی نقصان ګوره احتیاط پکو الله دې راکړي نرمي پیدا کړي والذین او هغه کسان جاؤ چې راغلل من بعدهم رستو د دونا یقولون نو دی ویل ربنا ای رب زمونږه اغفر لنا بخنه وکړه موږ ته ولاخواننا او زمونږ ورونو ته الذین هغه کسان سبقونا بالایمان چې وړاندې والي کړي زمونږ نه پس کې په ایمان کې نو حدیث شریف کې راځي وایي د ټولو نه نږدې دعا د هغه بنده قبلیږي زر دعا د هغه بنده قبلیږي ترمذي شریف حدیث دی چې کوم د نسائی شریف وایي چې کوم بنده د غایب ملګري دپاره دعا وکړي یو کس موجود نه دی ته د هغه دپاره دعا وکړي نو د هغه په حق کې قبلیږي خو فرشته دعا کوي چې خدایه پاکه وایي امین دا دعا ستا دپاره هم شوه د ده په حق کې خدای قبوله کړي موږ به غواړو دعا هدا یو بل لپاره الله توفیق راکړي ولا تجعل او مگر ذو فی قلوبنا بدن زمن کې غلا نفرت کینه حسد عناد للذین دبار دها کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی ربنا او رب زمنګا انک یقینا تو رؤوف سی نرمی کوونکی رحیم او رحم کوونکی اوس الله فرمایي چونکه منافقانو سر واسطه وا الم ترى آیاتونه قتل آیاتونه ګوري الی الذین ها کسانو تا نافقو چې منافقان دي یقولون دی وای له اخوانهم ورونو خپل ته الذین حغرونا کفرو چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه نو دی با
دا بنو نذیر و غیره چې هغه کله مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولو فرمایي چې جلاوطن شي دوی ورته سره جلاوطن شغل شان دی موږ در سره ولاړ دا منافق دا کار یا دې کې هغه لوی مدرسې باندې خبره راغلی و دا هغه چې کوم شیخ نو بیا خیر هغه بیا د علماء د مذاکرات شو بیا چې کله مدرسه کولو شو هغه کې بیان چې لومبني کو نو جب हम नारा लगाते थे तो पीछे से हमारे गालिबन आदमी आवाज लगाते कि कदम बढ़ाओ ना कदम बढ़ाओ हजरत साहब का लफ्ज़ वैसे तुम कदम बढ़ाओ और जब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है जब हमने पीछे देखा जब मौका है पीछे देखा तो कोई भी नहीं इशारा मौका तो नहीं सो कभी नो पमला बांध दगा ना دغه ټپول مقبول الله فرمایي دي منافقان ورته سوي دی بدلا ګرمي ماړه بس ته دا چلو کو دا دی واغه دي چې تا باندې خدای راولي خدای شته وي چې خدای د تبلیغ کې نزان ورته میخه کاغه بیا کیسه چې خدای در باندې راولي خدای شته کړه خپل پلار د تنشټینګي دي خو هیڅ څوک هم نشټینګي چې بچا امتحان کوي ماته زمونږ یو ملګری هغه د های کورټ یو وکیل دی هغه سره اگر ته خبره کوله وي لومبني کې چې چا سره وي وی سامه ویلې پغټ او غټ او د باندې زما د ثاني پرچی ټیم ټیبل مرتړوان دی نو ایماته ټیم ټیبل د چې تاسو وکړو نو یغه کاغذ داسې ما په سره وشتي ماته چاري او راته څه دهشتګر جوړیږي دلته بدای راته وي زما پرچی هغه امتحان هم لاړ دی پاګه ور مینه په جونګي ابتدایي نوکری و وی بیا مې الله رب العزت راته په خپل سترګو وښودو موږ بیا تاسو لاړو ته په خدای کې نو به ماته وي د حدیثو درس نه سماته وي چې خدای پاک به داسې بیماری لګولې ده چې د بدن نسخه وګرځي او خزه بس ورته لګیای دا غي ته کې مجبوری ده هغه خدمت کوي چې موږ کله تاسو ته ورته وي نور افسران را سره وي موږ هم پوزې پټې کړو چې خدای در باندې راوړي خدای شته کوي هغه وفادار بیبي چې هغه در ټینګه پاتې شي علم ترا تنګوري تاونه غته ندی باندې کافرانو ته وی چې تاسو ټینګ پاتې شي وي که تاسو باسي منګم در سره وځو که تاسو سردا چل کیږي منګم در سره وي او چې کله بیران لنه نو بس بیا ورسره سم نو بیا ورسره نو ته الله ورته مخ کې نه ویلو آیات اونه کته نګوري هغه کسانو ته نافقو چې منافقان دي یقولون دی وای له اخوانهم رونو خپل ته نورونه ورته ځکه وي د يهودو چې دنه خو د دین پزړه کې کفر او د غیم کفر په کفر کې غرونو لاخوانهم رونو خپل ته الذين ها کفروا چې کافران دي چې وای خپل رونو ته چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا لا ان خرجتم کجرد تاسو وباسل شوي لا نخرجن معكم خام تاسو سره وځو ولا نطيع ومن تابعدارین کو فيكم اي في مقابلتكم تاسو په مقابله کې احدا د هیڅ ابدا همیشه خملا بدرته وټپي چې مړه تاسو سره یو تو وکیله بس نو د هیڅ تابعداري نه کو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کو نه د خپلوانو کو نه د اهل مدینه کو بس موږ تاسو سره یو او چې کله پیراله الله فرمای و ان قتلتم دی ورته سوي او کو چرته تاسو سره جنگ وکړي شو لننصرنکم نو خامخا بس تاسو امداد کو والله یقینا الله رب العزت یشهد یخبرکم الله خبر در کوي گواہی کوي الله چې انهم لکاذبون دا ګوري دروغجن دي بیا به در باندې سبا راشي بیا به ګوري نه در سره دا دروغجن خلک دي الله وي لا وي لا ان اخرجوا كجرد دي وباسل شو لا يخرجون معهم نو دا منافقان نوزي دغه بنو نذیر سره دغه يهود سره دي نوزي ګوري ولا ان قتلوا كجرد دي سره جنگ وکړي شو لا ينصرونهم نو دي امدادم نه کوي اسه ورته امدادم نه کوي ولا ان نصروهم او فرض کا بالفرض والمحال که چرته امداد هم وکړو نو ليولون الادبار الله وی شکست خورده بشي پشاب او تختی واپس بشي ثم لا ينصرون او بیا به دي نشي محفوظ کولی بیا به نشي محفوظ کولی بیا به د دې امداد نشي کولی او بیا به د دې مدد نشي ور کولی الله وی داسې بشي بیا به دې مدد نشي ور کولی نو لہذا شکست خورده بشي د دې په چال چلن باندې دې په خبر باندې اعتبار مکوي او ایمان طرف ته یا راشه یا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم شرایط درکړي په دغه عمل وکړي
نو الله وی لانتم اشد خامخا تاسو الله وی مسلمانانو تاسو رهبتن په اعتبار د هیبت زیات یې لانتم خامخا تاسو اشد ډیر صحیح رهبتن په اعتبار د هیبت فی صدور پزړونو د دیو کې د دې پزړونو کې تاسو هیبت زیات من الله د چانه دا الله رب العزت نه حالان کې پکار سړي چې یاره د چانه زیات دی دا الله نه په یاره زیات دی او چې کم زړه بیلتا ادبی کنه نو دا د ظالم زامن د توري نه یریږي دا چې د زور نه یریږي نو تاسو نه په بدله کې یاره شته خدای الله نه یریږي حالان کې ارسه د چا په لاس کې دا الله رب العزت په لاس کې دا ټول مخلوق در تر رايوځي شو الله چې در سره نه کوي نو مخلوق در سره هیڅ هم نشي کولای نو د دې وجه وي الا انتم ها تاسو اشد رحمتا زیاد سخیه زیاد هیبت والے بزرونو د دیو کې من الله د چانا دا الله نه ولې دا وجه صدا دا دې د بندنه ډیر یریږي دا خلک د بندګي ډیره کوي د مال دولت بندګي ډیره کوي دا الله بندګي نه کوي دا ولې الله وی ذالک دا زکا بانهم چې یقینا دیو قوم داس قوم دی لا يفقهون چې دی پوه نه دي پوهیږي نه کدي پوهیدي نو بیا به یاره د چانه کوله دا الله رب العزت نه الله وی لا یقاتلونکم جميعا دین جنگی تاسو سره په جمع پيوځي هیڅ کلم نه جنگی تاسو سره پيوځي الا فی قرى محصنه مگر پکلو کلا بندو کی مگر پداسو کلو کی بدسل جنگی چیا کې لبن کړي وي اغا محفوظ کړي وي اغا چې د غیر چا پیر نه پکې لګی راتو شوی اغه کی چې دی محفوظ وي نو بیا دونه بادران دی ته بدی تاسو ته پټ ناس بیا به جنگ کوي الله وی لا یقاتلونکم جميعا دین جنگی کی تاسو سر بيوځي الا فی قرى محصنه مگر پکلو کې لبندو کی او من ورای جدر یا شاته د کلاګانو نه یا شاته د کلاګانو نه د دیوال نه شاته نو ډایرک په ډایرک اوسم تعالی په مخ نه درځي اصلحي به جدید جوړي باغی طریقه بیا هم سره د دې دومره اصله ورسو کته ورته نیغ پنی غراشه نو دا کافر دا اوسه مواقع تیر شو تاریخ هیڅ وګرځي پخکارا په مخامخ تعالی دې نه درځي میدان روب د مسلمان دومره دي الله فرمای او من ورای جدر یا شاته د کلاګانو نه اوس دا وجه صدا یو دیوتا ته ټول یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکفر ملت واحده یا لکا کته دلته په جمعات کې ناشته دا نشته چې دا مثال په دور ماماجی دی او دا چې دینو مثال شاه سعود دی او دا چې پوپولار او دا چې حماد دی دا ما نشته دا هم دلته یو دا ته هغه ته دا مشر دی دا بل کشر دی دا نېشنل والا دی دا پیپل والا دی دا چې دی جمعیت والا دی دا پی ټی آی والا دی دا اهل حدیث دی دا بریلی دی دا دیوبندی دی دا زموستا تقسیم دی هغه چې دی ته ګوري تاسو ته من حیث القوم د مسلمان په سترګه ګوري چې دا ټول مسلمانان دي او دا مسلمان که مثال په تور پنځبيري دی هم د قران یو आवाज اوچتای که بریلی دی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق یو आवाज اوچتای که اهل حدیث دی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث او د قران یو आवाज اوچتای که دیوبند نو دیم د اهل سنت والجماعت یو دعوه کوي که بریل د دیم هم دغه دعوه کوي نو هغه چې دا ټول ماته مشترک یو مسلمان دی نو د دې په مقابله کې هغه څه کوي هغه يهودي دي نصراني دي یو بل سره ډېر اختلاف شته خو تا ته په مختلفو نومونو چرته په 27 ملکونو پوج وي چرته د نور د 15 به جوړي چرته به بل سي ستا خلاف مغيور منسوبه ده خلاف یو منسوبه ده نو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکفر ملت واحده ستا خلاف کافر یو دی یو ملت تم یو مدش فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں چې تب د جماعت سره اتحاد د امت برقرار وي نو دی به بیا د پنځپیریم کې دي شو بریلیم کې دي شي پښتونم کې دي شو پنجابیم کې دي شي او کدی تقسیم در تقسیم رواني دی په ملکونو کې ټوټي بیا په صوبو کې ټوټي او بیا په قانونو کې او بیا په مسلکونو کې نو د بیا هغه ته هیڅ نه دینن بدی وي سبب بدی وي هغه یوم نه پری دی هغه ته ټول هغه ته چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وای هغه وای چې دا کس ختمون
الله دې اتحاد زمونږ برقرار وساتي الله دې توفیق راکړي د اتحاد لپاره دې الله موږ استعمال کړي نو د دې وجه الله وی بأسهم او داسې نه ده چې دا یهودي نصراني عیسائی دا چې دی نو دا جنمت والا او دا چې دی بدمت والا او دا چې دی نو آتش پرست او دا د دې خپلو کې اختلاف نشته الله وی بأسهم اختلاف د دوی بینهم په خپل منځ کې شدید ډیر سخت ستانه ډیر سخت اختلاف دی ستابه د فرقو سره اختلاف دی داغه د دینه زیات دی یو درې او یا فرقې خو په یو عیسایانو کې داغه د دینه زیات دی هو تحسبهم د منافق نه خدادا دا کافر نه خدادا او دا موږ مسلمانانو نن سبا خپل کړی دا تحسبهم جميعا چې ته به ګمان کوي په دیو باندې چې دا یو ځای دي ته به په یو کور باندې ګمان کې مړې د ډاډګیرنه ورکی خپل کشر الله او د بل خلاف تیاری او دا نو الله وی تحسبهم جميعا ته په ګمان کوي چې دا یو ځای دي وقلوبهم شتى خو د دې زړونه پراګنده دي زړونه د یو بل نه لري دي په یو دسترخوان یو ځای ناستي خو دې رور ته غل دی دا دغه ته غل دی هغه ته غل دی نو دا د کافرانو کارو او موږ مسلمانانو ځان ته راجلبي کړو یو بل ته لاندې وتیو د یو بل په وینو باندې مړي د یو بل عزت تار په خدای کې کورونه روانو په خدای نن یو زنانه راغلی و کور یې داسې روان شوي دي لږ عمر خاوند یې کشر نه کشر په سلګو یې ژړل په چغو صرف د چغلې د وجې کور هغې چې ما نتیجه واغشته هغه خاوند نه مې مولا بلا تپوسونه وکړه یو څه بل څه فتوا م راوباسله دې خوا چې دې د هغې نتیجه سره چې هغې د خبرې نه ټول به راوته نو خبرې تاویلې ماویلې د هغې د وجې کور یې تس نس شوي بد په کور کې موږ ډېرې ښې لاړ کشر بس دا د ټول عمر دا خاندانونه دي دا د ټول وقولو دا موږ د کافرانو طریقې راټینګې کړي الله وی تحسبهم ګمان کوي په دیو باندې جميعا چې دا یو ځای دي وقلوبهم شتى حضرونه پراګنده دي جدا دي زړونه ځان له د ځان له نظریه ده د ځان له د ځان له د یو ځان له ذالک دا ځکه بانهم چې یقینا دوی قوم داسې قوم دي لا یعقلون چې د عقل نه کارو ناخلی د عقل نه کار واخله وکاکه مسلمانی دا د زوی دی دا د رور دی دا د لور دا د مور دا د ښځه دا د هر چا خپل یو ځای دی د هر چا خپل د ښځې له د مور ځای مو ورکوه مور له د ښځې مو ورکوه خور تک د هر چا خپل ځای دی موږ راوالو چې د واده نه مخکې بس بل صحیح د واده نه پس بیا د مور لار یو سیټ ورکو یا ښځې لار یو سیټ ورکو نه د هر چا خپل ځای دی کمثل الذین وصلوا مثال دغه کافرانو من قبلهم وړاندې د دیونه قریبا نږدې وی مثال د دې حالهم که حال الذین د دې حال په شان د هغه خلکو د حال دی قریبا چې دې ته نږدې وو کافرانې بنو نضیرو ذاقو چې هغې اوسکله چې څه ورسېدلو هغې ته وبال امرهم انجام د کار د هغو ولهم د هغو دپاره عذاب علیم فکذاهم نو بس چې څنګه الله وی هغې ته وبال امرهم هغې ته ورسېد هغه عذاب د هغوی انجام د هغوی ولهم نو د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی الله هم دې بچ کړي الله فرمایي کمثل الشیطان اوس د دې منافقانو څه مثال دی کمثل الشیطان مثال د دیو په شان د شیطان دی مثال د منافقانو په شان د مثال د شیطان دی اذ قال للانسان هر کله چې دی وایي انسان ته ورته وایي انسان ته څه وایي اکفر کافر شه فلما کفرانو بس هر کله چې دی کافر شي ابو جهل ته به شابه الا تکړه شه جګړه کوه د یو کافر مشر په شکل ورته راغی چې کله فرشتي ولیدل چې دا په بدر کې فرشتي راکوزي شوي نو دغه ته شیطان ته لاس خلاصو وی قال انی بریء منک زستانه بریم زاغه سوینم چې تینم دي نو فلما کفر کله چې دا بنده کفر وکي قال دی ورته وی انی یقینا ذ بریء لا تعلق یم بیزار یم منک استانا زما تاسو سره تعلق نشته ولی دلیل ولا سوی دی د استدلال دا غد دی انی اخاف الله
الله زه یریږم د چا نه د الله نه شیطان ورته څه وایي زه د الله نه یریږم رب العالمین چې رب د عالم دی فکان عاقبتهما نو دی خو په کفر راواړه اوس که د خدای نه یریږي که نه یریږي نو خپل هم لار ده هلکه یو کس په چرسو راواړي اوس یې اسکه مخکې یو کس په غلطه راواړي اوس یې کوه مخکې د ګناه کارونه لومبنی قدم اخیستل د ګناه ګران دی د ګناه قدم دی چې واغېسته نو د خدای لعنت ته مستحق وګرځېدی تر څو چې د توبه نه ایښکي ځان دې د ګناه نه بچ کړی نه بیا الله ته د معافي او عاجزي او زاري کړی نه نو چې چا راوړولي او چې دا څوک پکې اخته نو الله وایي فکان عاقبتهما انهما فی النار الله وایي دغه دواړه به په اور کې الله هم دې بچ کړي الله هم دې بچ کړي د الله نه به سوال کوخه چې څه ګناهونه رانه شوي د هغې به معافي طلب کوو الله وایي اوس ته خو یې کفر وکړو خپله وروستو شو نو ورته وایي چې انی اخاف الله اوس ته ووایه انی اخاف الله چې دوه کسه دې وجنګول ته وروستو شه بیا وایې چېرې زه خو د خدای نه یارېږم بس تاسو خپل کار نه جایي دې وجنګول ته اوس د خدای نه یارېږي او که نه یارېږي د دوو یو د دې لکه د بل د ځمکه قبضه کا اوس وروستو شوې چې یاره زه خو ځم سیروزې ده زه علم شروع کوم زه پلانګي که زه د خدای نه ډېر یارېږم اوس که ته یارېږي که نه یارېږي هغه له خو د بیړۍ چپه کړه نو الله وایي چې دا کار وکړه فکان عاقبتهما بس وګرځېد عاقبت او انجام د دغه دواړو انهما فی النار چې یقینا دغه دواړه به په اور کې الله هم دې وساتي الله هم دې وساتي خالدین فیها همیشه به یې په دې اور کې نو چا ته هم ګورې د ګناه لار مه ښایي څوک هم په ته به مړې په خدای یقین وکړه تا به ټي وي راوړي تا به بل د ګناه یو والا راوړي ته به مړ پروت دی دې ځای یو کور دی زه درته د ایماندارۍ خبره کوم د قرآن پاک راته پروت دی څو پیرې خپل مشر په خوب کې لیدلې څو پیرې یعنی ډېر هغه تعبیرونه داسې وي څو پیرې ولیدل چې خوشحاله نه هغه زنانه ته ما تاسو په خدای یقین وکړئ دا مې ورته یاره یو 15 ځله به ورته ما ویلي یم کم از کم که نور څه نه کوې ښه په فخر وي دا ټي وي وي راوړي دا اپلیکیشن نو ورته دا ورته کم از کم ختم کړې حالت یې چې دی داسې دی چې دا بار بار درته راځي نو دا سیستې ختم کړې چې ګناه ورپسې کم از کم نه وررسي په ایمان که هغه ټي وي ختم نو فکان د مخکې نه داسې لار به ځان ته نه پرېږدو چې هغه بس په هغې باندې بیا موږ الله هم دې وساتي خالدین فیها همیشه وي په هغې کې وذلک جزاء الظالمین او دا جزا ده د ظالمانو الله هم دې بچ کړي